مکه مکرمه کې بدماشان پاتې کېده. د یو نوم ابو لهب، د بل عاص ابن وائل، د بل ابو جهل، د بل ابی ابن خلف، د بل نوم عقبه ابن ابي معيط. بدماشي به کوله. یو اربدو، بل عامر ابن طفیل. وقتاً فوقتاً به حضور علیہ السلام تبرید تاول. زبدا حکم د دې کلی نه به دې وباسو، بایکاټ به در سره وکړو. صحابه کرام به تنګول. بلال رضی الله تعالی عنہ په شګو به سملو. الله تعالی عنہ له په شا او په سر باندې داغونه ولګول. لیکن نن د بلال نوم ژوندی دی، ټول وایي رضی الله عنه. لیکن څوک خپل زوی له ابو لهب نوم نږدي. د بلال د معنا نه موږ نه یو خبر، خو زما خوښ ولې دی ځکه دا د قرآن اولنی طالب دی. دا د دربار نبوت اولنی طالب دی. دا د ناموس رسالت محافظ دی. دا د ناموس صحابه محافظو. ځکه موږ دلته په دې عجمو کې نوم دوه لکه زوی مې وشو، خوښ دی محمد بلال نوم ولږدم، لکه خباب نوم ولږدم، عامر ابن طفیل نوم څوک نږدي، نه د اربد نوم دی، نه د ابی ابن خلف نوم څوک دی. لیکن خلق د عمار او د یاسر نوم دی. خلق خپلو بچو له خدیجه نوم ږدي. دا ابو لهب د ښځې نوم وله نږدي. دا ولې مسلمانانو لږ ایښ شئ، د زړه په غوږونو یې واورئ. دغه خلق د قرآن مخالفو، د قرآن د عقیدې مخالفو. الله نیستو نابود کړه. نه سرداری په کار راله، نه پیسې په کار راله، نه لیډر او سونډر په کار راله، او نه ډله ټپله په کار راله. چغې ووالې راشئ. ابو لهب وی خواله راشئ، لیکن د لرې نه به په لرګو باندې اړو راوړو. قرآن وګوره، تپوس ته وکړه څه چلې کړو. په ناموس رسالت یې گزار کړو، په عزت د رسالت یې گزار کړو. کاڼي اوچت کړو. تبا لک لهذا جماعتنا. گزار یې وکړو په حضور علیہ السلام مبارک باندې. حضور علیہ السلام تعالی وی ته جواب مکوا، زه به د عرش نه خیرې وکم ابو لهب. چا خیرې وکړې؟ نو دا خیرې رد کېدی شي؟ او دا خیرې داسې وي دنیا د عذاب دا خو هسې هغه څپېړه ده چې موږ یې ماشوم له ورکړو. په غلا کې یا په ورانۍ کې یا په جګړه ګیر کړو، د غوږ نه یې ونیسو ټس، هغه موږ نه وتښتي، نو بیا ورته وایي کور ته به درځم، زه به ستا ورمیږ مات کړم. الله یو څپېړه ابو لهب له ورکړه، او داسې عجیبه څپېړه یې ورکړه چې کومه ښځه وه او کوم بچي و هغه هم بیا نږدې نه ورتله. او څه چل ورسره وشو چې مردار شه، نو کنده یې وله وکنسته او د لرې نه یې په لرګو ور وغورځوه او خاوره یې پرې ور واړوله. دا د ناموس رسالت دشمن و. دا د دربار نبوت دشمن و. دا د ختم نبوت دشمن و. دا د قرآن د طالبانو دشمن و. دا لوبه ورسره وکړه. او الله وی زه یو څو ټکي ویم، مسلمانانو تاسو یې قیامته پورې وایئ. قرآن کې ته الله وی زه خپل صورت جوړوم، په خپله الله په عرش باندې ابو لهب ته خیرې وکړې. تبت، تباه و برباد دي شي. یدا ابي لهب، لاس د ابو لهب. اوس دا چا ووی؟ الله ووی. نو دې کې بس شک پاتې شي. اوس به ما او تا ځان وتلو چې زه په کومه طبقه کې ولاړم، د چا سره ولاړم، په کوم ځای کې ولاړم، د چا دپاره مې ناسته ولاړه ده، کومې نظریې او عقیدې دپاره جنګېږم، چا دپاره دلایل ویم. او د فیسبوک میدانه، او د حجرې بدماشۍ، او د ټوپکو او د پیسو نشې، او د عهدې نشې،
په کم تربیت باندې لګیای ته په کم کیفیت باندې لګیای څنګه لګیای لګ دې خبرو باندې ما تعالی سوچ وکړ دې